بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن کوترپاڼ کې یو ډېر لوی جرګه وشوه د سودم لوی جرګې د همایون خان په صدارت کې او دې په سرپرستۍ کې. د هغې تفصیلات موږ د همایون خان نه تپوس کوو چې موږ سره شریک کړي. جی همایون خان. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی. اول ستاسو د سوشل میډیا د دې لونو ستاسو شکریا ادا کوم چې په داسې موقعو باندې تاسو خپل حاضري وکړئ او بیا د ولس اواز چې دی نو هغه اوچت شي او ټول عام عوام ته عام پښتون کام ته ورسي. وروره دا نن چې په کومه مسله کې موږ دلته په کوترپاڼ کې راغونډ شوي یو، دا د اکبر روش کاکا دي او د ابتهار دي، د دې د کورنۍ مسله وه د جایداد. جی جی همیشتن معاملات ټول د دې جایداد نه خرابېږي او بیا موږ پښتانه په اتفاق او په اتحاد کې کم یو او په دې دویمه لار کې کم چې د شر لار ده، د بدامنۍ لار ده، د فساداتو لار ده، نو دغې غاړې ته موږ بیا ډېر متوجه یو، ډېر مایله یو. زه تاسو سره د سودم لویې جرګې د سینیر نائب صدر په حیثیت باندې همایون خان ته مخاطب یم، تا سره خبره کوم. جی جی الحمدلله په دې کې وقتاً په وقتاً باندې موږ ډېرې جرګې کړي دي. نننۍ کومه جرګه چې وشوه دا بالکل اختتام ته ورسېده. د هغې واضحه ثبوت دا دی چې دا اوریجنل اسټامپ موږ ولیکو. په دې کې موږ د دې جرګې هغه د راضینامې قواعد ضوابط چې څه وو هغه موږ په دې اسټامپ کې په ریکارډ راوستو. بیا د دې د تقسیم نقشه چې کومه ده ځمکه موږ د جرګې په وساطت سره د سودم لویې جرګې په وساطت سره تقسیم کړه او د دې موږ دې ته خپله حصه باقاعده ورکړه په کچ باندې. د دې پټواری چې کوم دي هم د برابرۍ په بنیاد دي او د دې پټې چې کوم دی دا هم د برابرۍ په بنیاد دي. په دې کې کم او زیات نشته، بلکې په دې کې د دې خور له چې کومه واده ده هغې له پکې مونږ خپله برابر دې ورونو سره څلورمه حصه ورکړه. جی 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 تقریبا په موقع باندې 18-19 کناله وه، ځمکه 20 کناله ده. جی 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 دې ته برابر حصه 5 کنال خپله میلاو شوه. جی جی مونږ ټولو پښتنو ته دا میسج ورکو جی 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 چې زما ورونو څومره معاملات چې دي جی جی دا نه په عدالتونو حل کېږي، دا نه په شرونو حل کېږي، دا نه په جنګونو حل کېږي. موږ دا میسج ورکو د سودم لویې جرګې د طرف نه چې د خلکو څومره معاملات دي په کور کې، په خاندانونو کې، په قبیلو کې، نو موږ خواست دا کوو چې دا د جرګو په ذریعه د مرکو په ذریعه باندې پښتانه ډېر درانه خلک دی، په درنه طریقه باندې دی خپل قدم پورته کړي او د جرګو په ذریعه باندې دی خپل د علاقې څونه مسایل چې دي چې د هغې نه فسادات جوړېږي، د هغې نه بدامنۍ جوړېږي، د هغې نه نااتفاقۍ جوړېږي، دا د جرګې په ذریعه باندې حل کړي. او بیا په آخر کې بیا ستاسو شکریہ ادا کوم د سوشل میډیا. بیا په آخر کې د دې څلورو واړو کورونو دا د یو پلار الوادو د دې څلورو واړو د زړه نه شکریہ ادا کوو چې دې د سودم لویې جرګې له عزت ورکو، سودم لویې جرګې ته د عزت پټکې په سر کو. الله پاک دې له عزت ورکړي او الله پاک دې له د آیا د عزت پټکې ور په سر کړي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.